عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ دالوی جلیل القدر صحابی ہے. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ عام الحدیبیہ کی ایمان روڑے ادا قریشی دے او دے نبی علیہ السلام یو غزا کړو چې هغه ته وای جیش ذات السلاسل نو پاغي باندې دے امیر جوړ کړو او بیا دا الله د حبیب گورنر په عمان باندې تر دې چې الله حبیب دنیا نه رخصت شو او حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ د عمان عامل او شام چې فتح کېدو نو یو پاغ لخرو کې دے امیرو او د حضرت عمر رضی اللہ عنہ په دور کې مصر فتح کړي دا غره یو د فاتحینو د اسلام ده مصر شام دا د لاسونو دي. او عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ علماء لیکلي امام مجاهد وایي چې امام شعبی بوي چې په عربو کې لوی لوی خلق سوسو تیر شوی ډیرو خيار سلور دي نو یو پکې دیم شمیرله حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ او د بہادر د قریشونو په جاهلیت کې او د دینا له 39 حدیثا یو کم سلوی احادیث د دینه منقول له او د بیا په مصر کې وفات شوه د په درسل وختمه هجری او د دې سلور نیم شلکال عمر سلورنیم شلکال عمر او ډیر مالی پریخو با صحابو نه ډیر مال پات حلال مال که چانه پاتې شي لکه طلحه رضی الله عنه نه به انتها لکونه مال پات نو حلال مال که چا جمع کو رستو پاتې شو نو دا په شریعت کې څه مضمون نه او لوی شان د حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه او دا غي د وفات عجیب خبره چې کله وفات کیدو نو ګره د غدری خبرې هم کړې ربه حدیث لګوره عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قال اتیت النبي صلی اللہ علیہ وسلم زراغله نبی علیہ السلام تا فقلت ما ویلو ابسط یمینک داخل اس د کلاو کا فلابایعک چذ سر بیعتکم فبسط یمینه دا الله حبیب خلاص کلاو کو فقبضت یدین ما لا سرا غند فقال مالک یا عمر ویسی تعالی یا عمر تا خو ز بیعت کو چې ما لاس دروان دي کو نو تعالی سرست کو قلت اردت ان اشترط زیر عدلرم بیعت کوم خو خبر شرط کو صحابه عجیب شان قال تشترط ماذا قلت وی شرط هغه چې توای ماذا قلت تشترط ماذا شرط کېته قلت ان يغفر لي زدا خبره شرط کوم چې بیعت کوم خوش الله مال بخنو ما خوري رګړه وړه زندگی تاسو په مخالفت کې تیر کړي ځکه دې الله د حبيب د قتل پسې وګرځي. قال الله حبيب ورته یا ما علمت يا عمر تعالی پته نشته یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله چې اسلام ختموي هغه گناهونه چې دینه مخکې یو سره په حالت د کفر کې او حربي دي او د اسلام راړو نو د مخکینی گناهونه ټول حقوق العبادم ختم شول حقوق الله ختم شول. وګوره مسله کې تفصیل لې یو د حربي اسلام دی یو د ذمی اسلام دی. ذمی هغه چاله وي چې مسلمانانو په وطن کې پامنوسی اسلامی حکومت ذمہ ور کړي نو کده اسلام راړو نو حقوق الله معاف شول حقوق العباد تپوس به دي کې د بغل کو سره لین دین او قرضی کړي. یو حربي دی حربي غیله وای چې مسلمانانو سره بالمقابل ولار دي اوس ذمه نشتا نو حربي چې اسلام راړو حربي کافر نو دا غټول ارس معاف شول حقوق العباد معاف شول او حقوق الله معاف شول. و اسلام مخ کې تمام گناهونه معاف کړي کو کفر دے کو گناہونه دي کو وړه ګناه او کلوې ګناه وان الهجرة تهدم ما كان قبلها او هجرت ختموي هغه گناهونه چې دینه مخکې چونکه سره خپل بال بچ جیدا درس الله د پاره فریج نو د هجرت سره مر قسم گناهونه معاف کی. وان الحج يهدم ما كان قبله او حج
دا ختموي هغه ګناهونه چې دینه مخ کی. وګوره دې سره مراد د ګناهونو نه حقوق العباد نه دي. کني یو سړي ظلم کړو پر دې حق خړلې او حج یو کو نور ورته معاف دي. په حج سره حقوق العباد معاف کیږي نه. ایو سړی صحیح توبه او باسي او صحیح حج کی نو حقوق الله گناهونه ورته ټول شي او ورته معاف شي او ورته معاف شي. رواه مسلم د دې حدیث روایت امام مسلم رحم الله کړه. والحدیثان المرویان او هغه دو حدیث چې هغه روایت شوه دي او دې کې په مصابیح کتاب کې نقل لي ان ابي هريره ابو هريره رضی الله عنه هغه داسې چې قال الله تعالی یہ فرمایي چې الله رب العزت فرمایلی دي. الله فرمایي انا اغنی شرکا یعنی شرک زډیر به پروايم نه شریکان نه د شرک نه نو چا چې عمل کو ما سره بل شریک کو نو دا عمل هغه د پاره کړي. والآخر بالحدیث الکبریا ردای الله ویلوی ردای زما صادر د کمالی کو بشانی نو سنذکرهما فی باب الرای والکبر. دا بدر ذکر کوم په باب د ریا او د کبر کې ان شاء الله تعالی. مصابیح دا دو حدیث دلته ذکر کړو خدای وی چون کې هغه د باب سره مناسبت نه لري نو دا یو حدیث بدر تباب الریا کې ذکر کو د ریا کاری نشي ممانعت راغله او بل په باب د کبر او تکبر کې